بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل. ګرانو کتونکو، تارا بانا ماڼۍ کې پولیس کامیاب کاروائی کړې ده. 14 کاله بعد انټریس کیس ټریس کړی دی، ملزم پکې گرفتار شوی دی. دا د هغه مقتول من خبره کو عادل چې کم 14 کاله مخکې وجلې او بې دردۍ سره ویشتې او بیا دغه په وجود کې میخونه ټکوالی او بیا یې په یو نیر وله کې غورځولی او په یو توشک کې تو کړی. ملزم ته رسایي څنګه شوې ده، د هغه گرفتاري یې څنګه په عمل کې راوستې ده، ټول تفصیل زموږ په دې رپورټ اپنا ډیجیټل کې وګورئ. دې وخت مونږ د مقتول عادل رور سره ولاړ یو، د سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. دا واقعیا 14 کاله مخکې شوې وه، ستا رور وجلې شوی و. دا څه کیسه وه؟ دا راته ټوله سټوري وکړه. جی دا خو زموږ علاقه کې د بجلی دکان دی خپل دی که نه، د والد صاحب هم و، هغې کې دا زموږ ورور ناست و او دا منظور ورپسې راغی وایي راشه زموږ کور کې بجلی خرابه ده که نه جي. ماښام ټایم و، دی ورسره لاړو جي، چې لاړو ورسره نو بس غیب شو جي. چې غیب شو مونږ ورپسې تمامه شپه وګرځېدو جي که نه. خو په داسې سهارۍ ټایم چې شو نو بس مونږ ویل یاره ماشوم دی هسې نه د یارې نه راځي چې دی راپسې ګرځي، هسې نه مې وهي یا خوا دې خوا که نه جي. نو بس مونږ لاړو کورونو ته چې کورونو ته لاړو چې داسې رڼا ولګېده، سړی راغی وایي راشئ دغلته لښتي کې پروت دی ستاسو ورور که نه جي. چې ورغلو هلته کې توشک کې تو کړی و جي، مړ پروت و. نو بس روچت هم کو راموستو جي، چې راموستو جي کور ته مې وروړو او د هغې نه پس چې کوم دی جنازه منازه کې دا سړی مونږ سره جنازه کې و جي. دا منظور د جنازې نه پس چې کوم دی نو بس بیا غیب شو جي. چې غیب شو ورته یې تانۍ مالې ووالي جي که نه. نو بس بیا پکې غیب او غیب و جي. بس هغې نه پس بیا مونږ پې اف آی آر وکړو جي، چې اف آی آر هم پې وکړو جي. بیا کوچیانو کې یو ځای هلته پې چاپه ووهلی سي چې اوس یې مونږ سره لاړو جي. چاپه هم پې ووهله نو بیا هغلته نه فرار شو، وتښتېدو جي. چې وتښتېدو جي نو بس هغه غیب و غیب و غیب و جي. نو بس دا 14 کاله شو چې غیب و جي. دې په څه وجه وجلې و؟ وجه څه وه؟ یاره جي وجه خو دې کله وایي چې یاره زما ښځې سره یې تعلق و، مخکې ویل که نه، اوس وایي چې مور سره مې تعلق و که نه جي. نو ځان خلاصولو دپاره خو بیا ملزم هر څه وایي چې داسې چل دی و هغسې چل دی و دغه رنګ چل دی که نه جي. خو لکه یو داسې څه خبره خو موږ ته نه ښکاري، ولې چې هغه زما نه څلورم نمبر کې و جي. دې په څه وجلې و؟ څه شی ورسره و؟ آله، تمانچه وه، څه باندې وجلې؟ یاره جي د باندې خو یې دا لاسونه مات کړي وو که نه جي، او خلک وایي چې میخونه یې په ټکوالي وو، او بله خبره دا ده چې ډزې پې کړي وي 2 دانې که نه جي. نو ډېر تشدد باندې جي وجلې و. دا بیا لاش د ته کوم ځای نه برآمد شو؟ مطلب ته ووایي چې چېرته یې تو کړی و په څه کې او دې پروت و، کوم ځای پروت؟ دا جي د دې کور شاته لښتې دی او هغه لښتې داسې راوتی دی که نه جي، ډېر ځایه پورې داسې دا کوم ځای ته ښې؟ دا مناکرو جي که نه. او نو هغلته کې هغه لښتي کې چې کوم دی بیا بر نه رالړه کړی دی کوټې نه جي. نو هغه لښتي کې داسې څه مزل کړی و، نو هغلته کې پروت و هغه لښتي کې. بیا هغلته نه روچت کړو جي موږ. ستا د دې رور څومره عمر و؟ یاره جي و به 14-15 سال عمر به و. د به څه روزګار کولو؟ د جي سبق یې ویلو، سکول یې ویلو جي، او دغه دکان کې به هم والد صاحب سره ناست و. دې نه مخکې تاسو له داسې ګیله مانه در کړې وه چې یاره داسې څه خبره شته؟ نه جي نه داسې څه خبره نشته جي که نه. تاسو په خپله په دې کې مطلب دا دی وایي چې یاره داسې څه خبره جوړه شوې ده چې یاره دې هلک ورپسې یا څه ګرځي یا یې وژني یا داسې څه شک شبهات اوس تاسو؟ نه جي نه زمونږ داسې شک شبهات وی نه. مونږ به په هماغه ټایم دعوه کړې وه که نه جي. مونږ د باندې بیا دعوه په 2مه ورځ وکړه که نه جي، چې کله دې جنازې نه فرار شو پکې ورځ تېره شوه، بیا په سبا ورځ تېره شوه پکې که نه جي. 3مه وشوه زمونږ، نو بیا مونږ د باندې دعوه وکړه که نه جي. ډایرکټ تاسو هم په دې ملزم دعوه کړې وه؟ نه ډایرکټ هم پې نه وه کړې جي. نامعلوم افراد او نامعلوم افراد هم پې کړې وه جي. مونږ ته خو دا پته نه وه چې دا ده کړی دی که نه جي. مونږ ته خو بیا علاقه کې خلکو ویل چې دا سړی نظر کې وساتي که نه جي، او دا کار د ده نه خالي نه دی. او زموږ یو ورور دی هغه مونږ ته وویل چې یاره کار له ده سره تللی و جي که نه پرون ماښام. نو هغه داسې بیا دی غیب و جي، چې غیب و نو بس غیب و، بیا په سهار را پیدا شو. ملزمان څونه وخت پس گرفتار کړل پولیس؟ یاره جي 16 سال بعد گرفتار کړو جي. 16 سال بعد؟ او جي ته انصاف پکار دی چې انصاف وشي که نه جي موږ سره. مور دې شته؟ نه جي مور خو مې وفات شوې ده. او جي پلار دې؟ پلار مې هم وفات شوی. نور وروڼه خویندې؟ نور وروڼه خویندې مې شته جي. هغوی څه وایي دې وخت چې اوس ملزم گرفتار شوی دی؟ یاره جي بس څه وایي، خو مړی نشته او جړا شته دی جي. 14 کاله پس بیا غم زموږ را تازه شو که نه. او لکه د بخښلې قابل خو نه دی چې وي بخو که نه جي، ولې چې زیاتې ډېر کړی دی موږ سره جي. تی سړي 14 کاله بعد پولیس
یو کیس ټریس کو کامیاب شو ملزم پکیم گرفتار شو هغه په جنازه کې موجود و. بالکل جی دا خو به شهریار خان سره دی خدای خو کې جی هغه موږ سره دی کیس کې ډېر تاوان وکړو جی ډېره منډه را سره وواله نو بس په هغه وجه باندې دا سړی کابو شو کنه جی کابو کېدل یې لږ مشکل کار و. جی بالکل دا وخت موږ تانا بانا ماړي ایس ایچ او شهریار خان سره ولاړ یو 14 کاله بعد یو کیس انټرس کیس دی ټریس کړی دی کامیاب کاروایی کړې ده ملزم ته رسایي شوې ده ملزم یې گرفتار کړی دی. د حوالې سره شهریار خان سره خبرې کوو. شهریار خان اکثر ایس ایچ او راشي چې کم فایلونه بند پراته وي بس خو بند پراته بیا نور کیسونه کیږي هغې په هغې باندې لګیایي منډې تړلې کوي اوسګارېږي نه خو دا 14 کاله مخکینی یو بند فایل پروت و چې تاسو کولو کړو ملزم هم پکې گرفتار کړی ملزم ته رسایي څنګه وشوه کلو څنګه میلو شوه دا ټول څه صورتحال تیر شوی دا راته بیان کړئ. جی مهرباني جی داسې ده چې کم د بندو فایلونو باره کې تاسو خبرې کوئ نو هغه د هغې خو داسې یو تاثر خلکو کې جوړ دی چې څنګه تاسو وایې خو د هغې پس منظر داسې چې بند فایلونه ني موږ سره د دې نگراني وي د دې مجرمان اشتهاري د دې د نگرانۍ موږ سره سرویلینس خپل رجسټري وي با ستاسو دا خبرم ټیک ته چې لکه آی روز دونه وقوعي کېږي چې زړو ته څوک نه اوسګارېږي خو چې کله نه زمونږ سی سی پی او صاحب میا سعید صاحب دلته راغلی دی نو هغه چې یو خواته د ټوپک کلچر او قبضه ګروپ سودخور او دې خلکو باندې ځای تنګ کړی دی نو هغې سره سره د زاړه مجرمان اشتهاري د ارسټ لپاره هم هغوی اقدامات کوي په دې سلسله کې چې کله زمونږ نوی ایس ایس پی اپریشن صاحب راغو فرحان صاحب هغوی موږ ته یو میاشت ټاسک راکو چې هغه یو میاشت کې د مجرمان اشتهاري زیات نه زیات ارسټ په کومه تاڼه کوي نو دا یو کمپټیشن هم وي او زمونږ یو ډیوټي هم ده دا جی کم د 2009 حوالې سره د دې مرډر د دې قتل خبره ده نو دا په 9 میاشت کې یو قتل شوی و په منکراو کې عادل الک قتل شوی چې د هغه پلار په سحر 8 بجې پولیس ته رپورټ وکړو په 18 تاریخ 9 میاشتې 2009 کې چې زما زوی پرون د کور نه غیب شوی ماښام نه او هغه د سکول نه علاوه د الکتریشن زما دکان دی په هغې کې ما سره ناست دي او نن سهار د هغه انتهایی تشدد نه پس د هغه د زوی قتل شوی لاش په لختي کې په بړستنه کې تاو شوی بند شوی ملاو شو په هغې باندې فوري طور پولیس ایس ایچ او هغه وخت او تفتیشي عمله موقع ته ورسېده کرایم سین پکې وشو د هغه ځای ایویډنس موږ کلیکټ کړي دي پولیس کم په فایل باندې پراته دي او مختلف طریقو سره تفتیش آغاز وشو دې دوران کې دا خبره واضحه شوه چې د دې ملزم چې کم دی د دې الکتریشن د دې مقتول دکان ته مخامخ جوخ ورسره کور دی دا ملزم بعد کې چې بیا کم انکشافاتو کو هغه ټایم سره د په جنازه کې شرکت هم کړی دی د مقتول په جنازه کې خو د جنازې د نپس هغه د 2-3 ورځې نپس غیب شوی دی کور ته طالب پرتی وي نو د پولیس دغه ټایم کې په د باندې الریډي شکو چې موږ کله هلته سی سی ټي وي کتې او د سی ډي آر باندې موږ کله کار شروع کړو نو دی هغه ټایم نه غیب شوی کور ته طالب دا د پیشې نه یو ډنټر و دا ملزم دی د هغې نه پس بیا غیب و پته نه لګېده بیا یو هفته پس د مقتول پلار هغه عمر خطاب نامه و اوس وفات شوی دی د دې اف آی آر نه بعد بیا هم د هغې د غم د وجې وفات شو هغه بیا په دې کې باقاعده زموږ په مشاورت موږ چې کوم ایویډنس و هغې په رڼا کې هغه د دې ملزم منظور قادرشاه خلاف دعویداري وکړه دې باندې ډېرې زیاتې چاپې لګېدلي که چا ویلي دي 400 کې دی نو په هغه انفارمیشن تللی دی هلته یو ځای بل ځای موږ هر ځای کې سرچ کړی خو دی نو دا د پیشې نه یو ډنټر و دا چې کله موږ میا سعید صاحب ډي آی جي دلته کې موږ ته ټاسک راکو د زړو کیسونو هم او کمپټیشن یو کمپین شروع شو د مجرمان اشتهاري نو په هغې کې بیا موږ چې انفارمیشن ګیدر کو د دې کیس حوالې سره د مدعیانو سره په رابطه شو نو بیا موږ سره انفارمر دا انفارمیشن شیر کو چې دی خو اکثر میاش یو نیمه 2 پس خامخا پېښور ته راځي او دا اوسیږي په پنډۍ کې یو خاص ځای د ده نو معلوم خو چې کوم ځای ته به دی راتلو شوبې بازار ته یا مصري ډنټر و د ده به خامخا څه ناڅه پکار نو هغه حساب سره چې کله موږ د انفارمیشن واغشتو نو په 18 تاریخ د دې میاشتې دا کله د ټریول کولو پېښور ته راغلی او د دلته رشته داران هم شته
موږ ولا CDR یو سیز کتلی نو بیا د ټریول دوران کې دا موږ اریسټ کو چې کله م راوشتو نو هغه نه صرف د دې جرم اعتراف وکړو بلکې د دې تشدد باره کې هغه دا خبرې وکړي چې د دې مقتول د دې هلک دوه خبرې یو ځل یې دا مو ویې چې لکه زما مور سره یې څه بدتمیزي او دا خبرې خو اصل حقیقت هغه وی چې دا د زما ورته غصه په دې کې دی چې د زما ښځې سره ناجایز تعلق و د هغې په وجه باندې دې اول ویشتې دي په ډزه بیا پکې میخونه ټکوالي لاس او خپې پې مات کړي دي او بیا په برستن کې تاو کړی بهر یې د شپې شفټ کړی دی په وله کې لړه کړی دی د ده په زړه کې خو به یاره وه چې ده په پنډۍ کې هم ځایونه بدلول 14 کاله دی مخور ګرځېدو نو د ده په زړه کې خو دا یاره وه چې زه به یو ورځ نه یو ورځ ګرفتارېږم اصل کې د هلته کې په پنډۍ کې چې تر څو پورې اوسېدو د شناختي کارډ یې یو څیز بلاک دی نو د په بدل آیډنټي باندې خپل فوټو کاپي به ځان سره ساتل او فوټو چینج شناختي کارډ و سره او زیات تر به دې چونکې یو مصري نو د مصریتوب په کپړو کې به دې دکان ته تلو راتلو نو که مقامي پولیس چېرته ویریفیکیشن له ودرولي مې ما ته نشته پته نو د خپل آیډنټټي الریډي چې پټه کړې وه په دې وجې دی اوسه پورې بچو معاشره کې زمونږ دغه شان غلط فهمیانې کېږي شک شبات باندې بیا داسې بې دردۍ سره وجل هغه خلکو ته چې کم ګمراه دي شهریار خان به حیثیت SHO تانه بانه ماړي د خپل علاقې هغه جرایم پیشه خلکو ته قبضه مافیا دي یا سودخواري دي اسلحه نمایش کوي یا هم دغه شان شک شبات باندې بیا داسې کیسونو کې چې قتل وکړي تشدد سره څه پیغام ورکول غواړي فرست اف آل خو زما پیغام د والدین ته دی چې کوم زموږ په معاشره کې یو د تعلیم کمې دی اکه د دنیا تعلیم دی او کنه هغه د قرآن تعلیم دی د دې کمې دی د والدینو د پاره دا پیغام دی چې په خپل ماشوم که هغه هلک دی که جینۍ دی دونه تعلیمونه پې وکړي چې هغه کم از کم هغه د معاشرې هغه اونچ او نیچ په هر یو څیز باندې پوه شوي دویمه خبره چې کوم د ټین ایج هلکان دي یا جینکۍ دي هلکان دي نو تر څو پورې هغه چې د موبایل په یوز نه دي پې نو چې هغوی ته موبایل نه ورکوي که هغه جینۍ ده او که هلک دی موبایل یوز باندې کله پوه شي دی یو ریل لایف ته راوړي دی د 18 نه وړي نو که هغه دپاره د ضرورت مطابق ورکړي نو ښه خبره ده او په یا په دې معمولي خبرو باندې د شک په بنا باندې چې کوم دا بېدردانه تشدد او واقعیات کیږي د قتل نو دې دپاره زما همدغه والدین او د علاقې چې کوم معززین دي ناظمان کونسلران دي یا سیاسي خلک دي موږ پولیس یو نو زموږ ټولو ملګرو ته پولیس ته یا د نور ټولو ته مطلب دا یو پیغام دی چې په دې ینګ جنریشن باندې خیال وساتي کوم د نشې او مثال د لوفر د شپې ناوخته پورې ګرځېدل کم از کم والدین له دا پکار دي چې ناوخته پورې ګرځي چې خپل کشر نه تپوس کوي او د هغه په نظر کې ساتي ګرانو کتونکو تانا بانا ماړي SHO شهریار خان تفصیلی خبرې تاسو واورېدې ان ټریس کیس 14 کاله بعد ټریس شو ملزم گرفتار شو ملزم که هر څومره هوښیاري چالاکي خو د قانون د لاس نه د هغه بچ کېدل نشته دی هغه خلکه منشیات فروش او یا هغه ماشومان چې د موبایل په استعمال باندې نه پوهیږي SHO صاحب خبره وکړه چې مور او پلار له پکار دي چې په خپلو بچو باندې چیک وساتي دهانو کی چې داسې د غلطۍ نه د شک شبهات نه بچي ځکه دا زموږ په معاشره باندې عمدغه موبایل غلط استعمال یا نشه دا شیز ډیر غلط اثر غورځوي ګرانو کتونکو را روان پروګرام پورې اجازت غواړم د خپل ځان ډیر خیال ساتئ مونږ په دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان